الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الضيان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منهم أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. رواه البخاري. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. عزیزان من، بزرگان محترم، جامعة الزیتون طرفنا مسائل رمضان کورس اول ورځ کې زه تاسو ټول احباب ته خوش آمدید بخیر راغلی. نن به مونږه د روزه تعریف او د روزه اقسام او روزه اهمیت فضیلت او د روزه شرایط په حواله سره گفتگو ارز کوم. روزه تعریف دا چې علما لیکلي د روزه تعریف ته امساک یعنی بچیدن، رکنا بچنا، دا د روزه کوم نه لغوي معنا ده. او روزه اصطلاحي معنا دا چې صبح صادق نه ونه سا او غروب افتاب رسه درې شانونه خپل ځان باندې کون، کھانے نه، پینے نه اور ازدواج تعلق نه خپل ځان قصدن دا بچون دا روزه ده. لہذا کچره چا مطلب ده صبح صادق نه خو نیت وو د روزه خو غروب افتاب نه تقریبا 2 3 5 10 منټ مخکې سو خړون روزه ونه شو. همدارنګه یو سره مطلب ده که سحر نه صبح صادق نه ونه سره غروب افتاب پرې اسم نه دی خړلې، نه کھانا پینا ازدواجی تعلق نه دا قائم کړه، لیکن نیت د روزه نو دی روزه مونږ شو. دی واجبانی ما قید ولا ګل قصدن دا د روزه حکم دا تعریف تا. او روزه حکم دا اقسام دی فقها لیکلي دي. بنیادی طور باندې روزه حکم دا شپږ قسمه ده، شپږ اقسام دي اجمالی. تفصیل اگر چې وه جوړيږي: فرض روزه، واجب روزه، مسنون روزه، مستحب روزه، نفل روزه، مکروه روزه. و مکروه کوم دوا قسم دي: مکروه تنزیهی اور مکروه تحریمی. نو فرض روزه کومه ده؟ نو فقها لیکلي دي رمضان روزه، همدارنګه رمضان قضایی کومه روزه ده، همدارنګه زهار، قتل او د قسم کومه کفاره ده غوله روزه شوره، همدارنګه احرام په بندیانو خلاف کوم مطلب ده چې غوشي مطلب احرام کې شکار وغیرہ کوون دا کوم روزه دي کنه، دا ټول کوم دا فرض روزه کې شماريږي. ولې دا قطعي دلیل سره ثابت دي دی واجبانه فقها لیکلي دا فرض روزه دي. اور واجب روزه سره نظر ونسی چې ما کا فلان کې کار وشي نو زبو روزه نسم، نو دا واجب روزه ده. مسنون روزه 10 محرم روزه اور سره 9 محرم دا مسنون روزه ده. اور مستحب روزه ہر میاشتې کې درې روزن ستن خاص طور پر ایام 20 یعنی 13 14 15 قمری کوم تاریخ تا هغه باندې دا روزه کوم دا مستحب دي. اور نفل روزه دین علاوه کوم روزه دی غ نفل دي، یعنی کال کې رمضان علاوه سورې سړی نه سي روزه ونسي نو دا اس کو روزه دا نفل روزه ده. اور مکروه ماتا سوخل مکروه به دوا قسم دي: مکروه تنزیهی اور مکروه تحریمی. مکروه تنزیهی فقها لیکلي دي صرف 10 محرم باندې روزه نستنه، یعنی 9 محرم بیا نه یا 11 محرم باندې مخکې ورسته ورسره روزه نه نیون، صرف 10 محرم باندې و روزه نیون، دا مکروه تنزیهی دي. او مکروه تحریمی حکم دا عید پر ورځ روزه نستن، همدارنګه حکم دا ایام تشریق دي هغه کې روزه نستن، دا فقها لیکلي دي چې دا روزه حکم دا مکروه تحریمی دي، دا چې ورځ روزه نه کیږي، ناجایز ده. اور روزه حکم دا دغه 2 هجری کې حکم دا فرض شوی ده د رمضان میاشت دینه مخکې 10 محرم حکم روزه دا فرض و، بعد ختم شاه اور روزه مکمل میاشت حکم د پدی امت باندې دا فرض شو. قرآن پاک اللہ تعالی فرمایا: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تاسو باندې روزه فرض شوی ده
تاسو نو مخکې خل کوم امتونه تیر شوی دغه باندې روزه فرض کړی شی و نو دینه معلومیږي چې مخکې کوم امتونه وو هغه باندې روزه فرض و نو فقها لیکلي دي څنګه روزه 10 محرم و بیا غنه پس کوم نه فرضیت ختم شو او پر دې امت باندې کوم نه د رمضان میاشتې روزه کوم نه دا فرض شو او دې فضیلت خو تاسو ډېر ورته دي فضیلتونه خو ډېر دي مثلا یو حدیث تاسو سماوس خو شروع کې تاسو را ذکر کو بخاری شریف کې غاره روایت شوی ده سو سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان فی الجنه بابا جنت کې یو دروازه ده یقال له الریان حتی ریان یلیشي يدخل منه الصائمون يوم القيامه قیامت پر ورځ به روزادار هغه دروازې نه داخليږي لا يدخل منه احد غيرهم او روزادانو علاوه بل څوک دروازې نه نشي داخليدلی يقال اين صائمون اعلان بوشي روزادار چرته دي فيقومون او بودريږي لا يدخل منه احد غيره او غنه سوا بل څوک نشي داخليدلی فاذا دخلوا سکله دا روزادار ریان باب نه داخل شي او غلق نو دا باب دروازه به کوم دا به بند کړل شي فلم يدخل منه احد دینه پس په بل څوک نه داخليږي بخاری کې دا روایت ده همدارنګه جامع ترمذی کې روایت ده سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو ورېدل دا ولا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك روزادار خولې کومه بدبو ده دا الله تعالی په نه سکوم دا مسک خوشبونه هم زیاته محبوبه ده ترمذی کې دا روایت هم درنګ به شمار روایتونه دي تاسو غوړلې دي او بل شي کوم دا په باندې کوم گفتگو کوم غادر روزه شرایط دي نو فقها کوم دا 7 شرایط روزه د پر لیکلې دي روزه به کله صحیح کیږي اول شرط دا چې مسلمان وي کس کافر باندې روزه نشته کشر کافر عیسائی يهودي همدغه کڅوک مرتد شي او روزه وهم نسی کنه او روزه نیتی مولي نبی دغه روزه نکیږي همدغه فقها لیکلي دي کچيري یو کس کافر وي غا صبح صادق نه تقریبا 1 منټ 2 منټ 5 منټ نمخ کې مسلمان شي نو غو باندې روزه اوس دغه فرض شو د روزه اوس نسی او کچيري یو کس کوم دا ورځ ټیم کې مسلمان شو کافر او مخ ورځ ټیم کې مسلمان شو روزه کې نو دا روزه په دې باندې نشته او د دې قضا دې باندې ورسته نشته ولې څنګه دا روزه فرض کړه هغه ټیم کې د دې د سړی کې د کس کې د روزه اهلیت نو نو دی واجب باندې د روزه باندې فرض نه ده د فرض نه ده نو دی قضایم په دې باندې نشته البته کوم دا ابدا به اوس روزدار سره بهتر دي پر ادا ده دا مخامر سو نخري سو نسکی امر روزدار څنګه وخت لري مخامر سدام تیر کی دویم شرط کوم دا بلوغت ته بالغ وي نه بالغ باندې روزه فرض نه ده نو ک الکوي یا مرنګ جن کوي نر یا خزه ومشومه فغبن غبن بالغ باندې غبن روزه نشته اور بلوغت عمر سکم دا فقال کله دا زیات نه زیات 15 سال لا 15 سال باندې پس په مطلب خامخا روزه نسی او کغه مخ کې څوک مطلب د بالغ شو الګ سکم دغه احتلام وشو شیطان ورته راغلو نو دا اختم نه روزه اوس نسی شروع کوي دا اوس 15 سال انتظار نه کوي اختم نه روزه دوم فرض شوی دا بنسي هنرنګ کا جنې دا او هغه مطلب د حیض راغلو منسز ورته راغلي جمع وشوي نو استبدی باندې مطلب د روزه فرض شوی آیا عمر 12 سال لا آیا 13 سال لا آیا 14 سال لا مغه ټیم نه روزه نه سیدا اوس 15 سال انتظار نه کوي که روزه نه سیدا نو ګناګار ده او ګناه مطلب د ارتکاب کوي بعض اوقات والدین سیدا خو مشموله مثلا 13 کلمات یو کس فون وکړو سما بچی ته روزه په وخت کې مطلب د منسز جمع ورته راغله او غبر اصل امور د ګرمیم ده ما ورته حضرت سے روزه قرباني فرض شوی دا خو روزه نه سي ورې مشومه دا اصرار کول سو کوم ګرمي ده مالو ګورا مشوم عمر کم ده یا ګرمي ده روزه باندې فرض شوی نو بعض اوقات والدین سکم نه به ورتي بس تاسو مشومه من سه روزه ایسه خبر نه ده نو دا والدین ګناګار دي دا به والدین ګناګار دي دی واجبانه کلام مشوم یا مشومه بالغ شي بلوغ ته ورسیږي نو ډایرکټ باندې روزه فرض یا روزه نشي دریم شرط کوم د عقل من عاقل سړي باندې روزه فرض دي بالغ کوم دا هغه نه مجنون پاگل کوم دغه باندې روزه نشته خدا فقها لیکلي دي کچې یو مطلب د کس کله رمضان شروع شو غټی کو او به مینس کې کوم دا څورز د پرغه مطلب د بهوشي باندې راغله غنه پس بیا ټیک شو نو دا سورج کوم بهوشي دی باندې غلی دا نو د دې ولا روزه مطلب دا څه دا به ورسته قضایي کوي البته که یو سړی باندې مطلب د اټول میش کوم دا غا
ټول مېش رمضان ټول مېش په بهوشي کې تیر شوله بالکل هوش او تر نغلو نو په غبن د دې روزه مطلب ده دا روزه غبن حکم دی غته معاف دي او څورم شرط فقال کله د روزه علم ورته روزه د مبني فرض د روزه فرض د شریعت کې خدا ته سوزین کې اوسه ته دا مسله اخ کس پردا کوم کس مطلب ده د الحرب کې پد کېږي او غو مسلمان شو نو غا د الحرب یا د الکفر کې غته مستی پته نشته روزه هم شریعت کې فرض ده کنه نو غبنه اوس مطلب که روزه نه نسی غو روزه فرض نه ده او کشری یو کس مطلب د اسلام کې پد کېږي نو غدا عذر نشي پېښ کولای چې ما خروجه ځکه نو ونیولې سماته روزه فرضیت علم نو روزه کې دارالاسلام کې جهالت حکم دا عذر نه ده البته دارالحرب یا دارالکفر کې جهالت عذر ده کا یو کستا دارالحرب کې مسلمان شو پته نه و چې روزه فرض غو نه ستنه غو باندې د روزه دا ور فرض نه ده ګونګار نه ده او بل پنځم شرط دا سړی صحتمند وي صحت کا یو سړی مطلب د بیمار وي او مرض د سیدا څخه کچره غو روزه نه سیدا مرض بڑاو کیږي او مړېدو خطر ده یا عضو سکم ده غازه کېدو خطر ده یا بیماری سکم ده اوګدېدو خطر ده یا ناقابل برداشت تکلیف خطر ده نو په دې صورت کې د روزه معاف ته د روزه منسي او رسته قضایي کوي ومن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر پیغام شر سکم ده کس مقیم وي کله سړی مسافر وي کنه او سفر سکم 48 میل انګریزي کیلومتر سکم ده 77.25 کیلومتر ان 77 کیلومتر جوړیږي کسې په دوره نیستره سړی سفر کوي سفر باندې وځي نو غته مطلب د سفر پروژه کې روزه معاف تا ورسته بو قضایي کی ومن كان مريضا ومن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر لیکن دام تاسو ځین کې وسته یا خو یو کس مطلب د رمضان میاشتې مخ کې سفر باندې وته نو ځکه روزه نه نسی نو خیر د معاف ته ورسته دی ونسی او یا دا کچې رمضان مې شروع شو سره سفر کوي مېغه د بر فقها شرط دال کړی دا ته سحرین یعنی صبح صادق کله صبح کېږي غنه مخ کې دا سفر د شروع کړی وي چې کله صبح صادق کېږي غا سفر شروع وي نو هغه سره غد پر روزه معاف ته کغه نه نسی د رخصت ته ورسته به قضایي کوي کچې یو سره صبح صادق په وخت کې غا مقیم وو نو غا روزه نشي پرېږدولې غا روزه نشي هغه د پر رخصت نشته نو دا مطلب د تاسو ذهن کې اوسه دی او فقال کلی د روزه سفر په واسه کې روزه ستن نیوندا بهتره ده کله سړی نستل شي نو خبره ده ورته روزه کې ټول خلک روزه نسی نو سحری کوون او افطاری کوون دا آسان وي او کچري سړی سفر کې روزه ونه نسی ورسته نسی نو به سحری خورن عمدرنګ افطاری خورن او سحری جوړون دا به ډېر مشکلات سړي ته پیدا کیږي نو بهتره خبره ده کچري سړی روزه نستل شي نو نسی او سپیګم وم شرط حکم دا غدا خدای حکم دا حیض او نفاس نه پاک وي کچري چې یو خاجه ته حیض جمع منسز دي یا نفاس دا بچای شوی دا د ایام دي نو دا روزه نشي نستله دا به د روزه حکم دا قضایي او راسته کوي او دی وخت کې دا روزه نشي نستله نو دا ما مختصرا تاسو په مخ کې د روزه تعریف او د روزه اقسام او د روزه اهمیت فضیلت او د روزه حکم د شرایط ذکر کو الله تعالی د ماته او تاسو ته د دین فهم او سمجھ نصیب کی اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم جزاكم الله خيرا